أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. قال رسول صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين. عاشور محرم عظیم پیغام د مولا حسین. هر زړه باندې لګېدلی پیغام، هر مؤمن، هر مسلمان، هر غیر مسلمان، هر هغه کس هغه انسانی کوم اصول دی هغه باندې روان وي، هر کس د مولا حسین علیه السلام خوگر یا پیروکار یا فالوور یا محب یا عاشق، انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو. یو شاید مولا حسین علیه السلام نه زه ورته به عنوان عزادار، زه به عنوان ته به عنوان یو شیعه یا مسلمان، مولا حسین علیه السلام نه خالو هغه چی دی؟ هغه دغه دی چې کله جرم وشي، کله ظلم وشي، کله زیاتی وشي، هغه خلاف خاموشي دا پکار د انسان جرم وګڼي. هغه خلاف چې څو رای انسان خپل واس دی، هغه واس مطابق پکار د هغه خبره وکړي. هغه ځانه ډیپلوماټیک ما جوړوي، هغه ځانه نیوټرل ما جوړوي. یو شاید چې هغه معاشرې دپاره نسور، اسلامي معاشرې دپاره نسور دی، هغه دا دی چې انسان ډیپلوماټیک چهره وي، نیوټرل چهره وي. هغه داسې چې هر شو سر رنګ کې ځان رنګ کوي. پرسه یو مطالعه ښیي همرنګې با جماعت شو یا همرنګې جماعت شو، داسې چې بس ټولای څه یایي وشه تم هغه اوسه، هر شو سره خپل لیول کې چلیږه. دا یو شاید دی چې مولا حسین علیه السلام وخت کې هم ډېرو کسانو دغه مشوره مولا حسین ته ورکړې دی چې نیوټرل شه، غیر جانبدار شه، یزید سره کمپرومایز، یزید سره گذاره. مولا حسین علیه السلام کوم خطبې دي، هغو خطبو کې د هغه پیغاماتو کې که وکسئ، مولا حسین علیه السلام قطعا هرگز یو ډیپلوماټیک یو نیوټرل چهره نه وه، انقلابي چهره وه، بولنے والا چهره، ظالم ته ظالم ویله، قاتل ته قاتل نه ویله، شربي ته شربي نه ویلي دي، اسلام دښنه ته اسلام دښنه نه ویلي دي. دغې لیارے کې ټولو خطرو خستونکي حسین علیه السلام، سارے خطروں کو مول لینے والا حسین. دا یو پیغام دی چې مولا حسین موږ ته راکړلو. که موږ غواړو عاشورا نه، محرم نه، دغو شپو ورځو نه پیغام خلو هغه دغه دی چې ظالم ته پکار دی موږ ظالم نه وایو، منشیات فروش ته پکار دی وایو چې ته ظالم یې، قاتل ته، غصب ته، حرم خور ته. دا نیوټرل چهره چې کوم دی دا منافقانه چهره دی. دا ځنه کسان شته، زه دغې خبرې کې نیوټرل یم، غیر جانبدار. اسلام کې غیر جانبدار شته نه، یو یې ښه دی دا کار، یو یې بد دی. امر بالمعروف څه ته ویلی شي؟ یعنی پکار د غیر جانبدار به نه وي. نهی از منکر معنا دغه دی چې پکار د ته نیوټرل سوچ ذهن وباسه، غیر جانبدار سوچ نه وباسه. اوس یو وری سیاسي پارټۍ دی هغه ځي کې غیر جانبدار خبره کوي، هغه هم کیدای شي واده پورې ځای ونیسي، چونکې دغه سیاسي پارټۍ والے لیډر، هغې سیاسي پارټۍ والے لیډر نه پیغمبران دي، نه امامان معصوم دي، نه مثل قرآن دي. اما دین مسئله کې نیوټرل شونه، غیر جانبدار شونه عین منافقت ده. کشیر خلکو خبرو نه ډریږي نو بیا پوشه چې انقلابي سوچ حسیني سوچ د نشته دی. انقلابي سوچ حسیني سوچ د پاره دغه دی چې جرم، جرایم، فسادات، ګناهان حرام هغو ته انسان خپل واس مطابق چې څومره د واس رسېږي، وایه دا جرم دی، وایه دا ظلم دی، وایه دا ګناه دی، وایه دا جهالت دی، وایه دا غلط کار دی. نن دوره افسوس چې یو پلار زوی ته نشي ویلی چې واده کې نشي تماشې مه کوه، گذاره بوسه وکړو، دغسه گذاره پلنکی پلنکی سره گذاره، دغې ګناه کې گذاره، ځکه کترو نه سمندر جوړ شولو، شګو نه غار جوړ شولو، واړې واړې ګناهونه دا پرشان شولې. د چی وجې نه؟ دغو چهرو وجې نه چې هغه ډیپلوماټیک و، دغو چهرو وجې نه چې هغه نیوټرل و. مولا حسین علیه السلام دې حوالې سره مروان ته دا خبره وکړه چې مروان ته ورته وکړه چې نور خلک گزاره کوي، یزید سره اتیا ورسره وکړه، نور خلک بیعت کوي اتیا ورسره وکړه. مولا حسین دې ورته وکړه چې کله داسې ورځ ستاسې نه راغلله چې یزید تاسې حکیم شولو، نو بیا داسې وخت کې اسلام سے فتحه ولولوئ،
اسلام بیا ختم شولو، اسلام کې بیا پاتې ځای شولو. چې کله یزید غونته راعي یزید غونته حکیم وي بیا اسلام سے فتحه، اسلام باندې سلام الویلو، اسلام بیا فتحه الویستی شوی دی. دغو کسان وجه داسې چهرو وجې نه اسلام مسخ شوی دی، اسلام دغدار شوی دی، اسلام تحریف شکار شوی دی، اسلام د بدعت شکار شوی دی، اسلام د خرافاتو شکار شوی دی. که هغه علما خاموشي اختیاروي، که هغه خواص، که هغه کسان څه مؤثر دي، اثر لري، اما څه نه یی خاموشي اختیاروي، غلط ته غلط نه یی، دا به چیه دی؟ دی حسیني سوچ نه انسان وریا کوي. حسیني سوچ کې دا دی چې دا څه کېږي، غلط کارونه کېږي، دغو خلاف مو خبره وکړو. څومره کمزوری دی هغه سوچ چې هغه کلي کې که یو منشیات فروش وي هغه دپاره یو سوچ نه وي. زه به دغسې کې یو عمومي پیغام ټولو مسلمانو ته بلا تفریق څه شیعه سني سره ونه وبسوئ چې دا دیوبند دی، بریلوي دی، اهل حدیث دی، شیعه دی، سني دی، دغه نه بلتر شوئ چې دا کوم منشیات فروش دي، دا څه کوم د علم دشمنان دي، د کتاب دشمنان دي، د حوزې، د دانشګاه، د یونیورسټیو، د سکولو، د مدرسو دشمنان دي، د تحرک، د مومنټ، د نشاط، دغه معاشرې د امید دشمنان دي، هغه د منشیات فروش دي. که چیرې یو سني منشیات فروش دی، هغه سني پکار دی د شیعه سره هغه خلاف ودرېږي. که یو شیعه منشیات فروش دی، د بل شیعه هغه اهل سنت سره یې خلاف ودرېږي، کمباین یې د خلاف آواز اوچت کی، مل کر د خلاف آواز اوچت کی. دا حسینی سوچ پیغام دی. دا تو مولا حسین رضی کو، دا تو حسین سره همراه شوی، ته حسین مددگار وګرځېدلی. پروردګار نه دعا دی چې دغې لارې کې نیوټرل سوچ، ډیپلوماټیک سوچ نه مو وساتې او مولا حسین څخه خپلې برخې اخیستلو دپاره حسین همراه مو وګرځولی کې، او د ظالم او د جابر او د قاتل او د غاصب او د خاین او د منشیات فروش او دغو حرامخورو او د حرام پیلو کوونکو خلاف آواز اوچتولی. خدای مو ټولو ته صلاحیت نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.